زما معزز حاضرین مجلس مسلمانانو او سامعین کرام، په آخرت باندې ایمان، په آخرت باندې یقین، په آخرت باندې عقیده، دا د هغه کارونو نه ده چې په غیر د دې نه بنده مسلمان کېدی نشي. د مؤمن بنده لپاره چې څنګه په الله باندې ایمان ضروری دی، په رسول باندې ایمان ضروری دی، په قرآن شریف باندې ایمان ضروری دی، نو دغه شانه د آخرت په ورځ باندې ایمان او یقین دا ضروری دی. او د آخرت نه غفلت، د آخرت نه بے خبرتیا دا د مومن شان نشي کېدی. کامل مومن هغه دی، پورا مومن هغه دی، پورا مسلمان هغه دی چې په هر کار کې د آخرت مخې ته ځي او وړاندې. دا د آخرت نه غفلت چې پیدا کېږي، بے پروايي چې پیدا کېږي، دا هغه څه وجې او په هغې وجو کې یوه وجه هغه یا د دنیا مینه ده او یا د دنیا ډیروالی دی. دنیا بنده څه ډیره شي نو د کثرت او د ډیروالي د دنیا د وجې نه دی په هغه بزو چرچو باندې سر شي او آخرت تیر شي. یا دنیا ډیره نه خو د ده اوسه مینه ډیره محبت اوسه ډیري، نو د دغې دنیا د مینې او د محبت د وجې نه بیا په حلال حرامه باندې دی نه او کوشش یې دی چې دنیا ډیر شي، دولت ډیر شي، نو په دغې وجه بیا د آخرت د کارونو نه د بنده په زړه کې غفلت پیدا شي. او دریم سبب هغه شیطان دی چې شیطان بنده ته زړه کې دا اچوي چې دا آخرت لا لرې دی، هلته به بیا ګورو او دا ناروا او دا ناجایز کار وکړه. دا یې دریم سبب. نور واړه واړه اسباب هم شته، خو دا درې اسباب چې ما کم ذکر کړه، دا درې څیزونه چې ما کم ذکر کړه، نو دا په هغه غټو وجو کې راځي. د دنیا ډیرواله، د دولت ډیرواله چې دا کله د ایمان او د تقوا صحیح کنه نو دا عیب نه دی، خو چې د دنیا د ډیروالي د وجې نه د بنده نه خدای هیر شي، رسول تیر شي، آخرت تیر شي، نو دا به عیب دی. حدیث کې راځي نبی پاک مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای چې بعضې وخت کې به تاسو ګورئ چې یو بنده به د الله نافرمانی د لاسه به سم کار نه کېږي، خو بیا به هم الله غله دا د دنیا نعمتونه ډېر ورکړي، نو دا د دې علامه نه ده چې دا بنده سره د دې نافرمانی ګڼي د خدای خوښ دی، ځکه یې دا نعمتونه ورکړي دي. قرآن شریف کې به تاسو له انشاءالله راشي، اورېدلي به هم تاسو یي که د دې دنیا د څیزونو د الله پاک سره د ماشي د وزر منګي اهمیت هم وی که نه، د دې پیسو، د دې پټو، د دې جیدادونو، د دې دنیا د خزانو، که د خدای سره د ماشي د وزر منګي اهمیت هم وی نو کافر له بیتې د ماشي د وزر منګي هم نه وی ورکړی، ذره به هم نه وی ورکړی. او یو بل روایت کې راځي که چېرته تاسو په امتحان کې نه مبتلا کېدی او ازمایش کې نه مبتلا کېدی نو د دې بېدینه خلکو دا دروازې به په دنیا کې د سرو وی. خو زمونږ خو ډېر لنډ فکر دی که نه او لنډ نظر دی. زمونږ فکر او زمونږ نظر خو د اتیا کاله نه اخوا نه وي.
اوسطن زندگی په دې دور کې 80 کاله 80 کاله 20 کاله ډېر کم خلک پکې چرته سلو تا 90 او 95 ته ورسی نو زمونږ د فکر او زمونږ د عقل مزل تر دغه ځای پورې دی هغه اوږد ژوند چې هغه باندې به پناه نشته هغه باندې به زوال نشته هغه لره ختمېدل نشته هغه طرف ته زمونږ فکر ډېر کم دی نو سوچم دای چې د ګناهونو سره د نافرمانو سره د خلکو سره ډیره ده او یا ډیریږي ورځ په ورځ باندې نو ګنې دا ګناه او یا دا نافرمانی یا دا خدای خفه کول دا به نقصان نه حالانکه حدیث پاک کې راځي چې چا سره د نافرمانی نعمتونه ډیری او نورم پسې ډیریږي نو دا ګمان مه کوه چې دی خدای ګران دی بلکې دله الله مهلت ورکوي او د دې کفارو باره کې راځي که نه ویمدهم فی طغیانهم یعمهون الله ولا په دې خپله سرکشۍ کې وخت ورکوي ټیم ولا ورکوي چې په آخرت کې به ښه ستومانه وي ښه ستومانه ځکه بیا هغه د یوې ورځې ژوند نه دی د یوې میاشتې ژوند نه دی د یو کالو ژوند نه دی د 100 کالو ژوند نه دی د 1000 کالو ژوند نه دی حضرات هغه همیشه ژوند دی په هغې بیا پناه نه راځي په هغې باندې زوال نه راځي حدیث پاک کې راځي د تور ګډ په شکل کې به الله مرګ راولي جنتین او دوزخیانو دواړو ته بیا مخامخ او فرشتې ته به ووایي دا حلال کړي او اعلان وکړي چې دا هغه شی دی چې تاسو تېرېدئ د نن نه پس مرګ مړ شه مرګ ذبح شه مرګ نشته دا خو د آخرت معامله ده چې مرګ به الله حلال کی ذبح به کی ختم بشي مرګ پناه بشي مرګ پناه کول کوي په آخرت کې به په دې مرګ باندې په خپله پناه راشي په خپله به پې زوال راشي او د جنت او د دوزخ ژوند دا به همیشه شي نو د دې نعمتونو کثرت او ډیروالی نبی علیہ السلام وایي دا نښه د دې نه ده چې ګنې دا بنده په خدای ګران دی ځکه یې ډېر نعمتونه ورکړي دي نه نه دله الله مهلت ورکوي په دې دولتونو خلک څه نه کوي شراب خورۍ کوي بدکارۍ کوي او په اجرت باندې په پیسو باندې خلک وژني خو چې څه د دې معاشرې د فساد ذرایع دي که نه او اسباب هغه ټول خلک به دې دولت او طاقت باندې کوي پیسې اوسه پاوري اوسه طاقتي اوسه او دې خوشحاله دې سور کی حالانکه دا د آخرت د تباهی دپاره او د په آخرت کې په دې تیر شوي ژوند د ستومانۍ دپاره الله پاک یو مهلت ورکوي واګې پسې سس کړی دی واګې او د دغې کفارو او بدعملو باره کې الله وایي ان ربک لبالمرصاد ستا رب دې خلکو ته مورچه کې ناست دی چې کله به راځي زما خواله دا د دنیا ژوند چې کوم دی یا دا دنیا چې ده که نه دا دارالجزا نه ده دلته بدل د ډېرو کمو عملونو میلاویږي په شمېر څو عمله دي چې د هغې بدل په دنیا کې میلاویږي نور دارالجزا او د بدل ځای چې دی که نه هغه آخرت د جزا او سزا ځای چې دی که نه هغه آخرت دلته خو د عمل ځای دی یا بد یا ښه خو دا د عمل کور دی د جزا او د بدلې کور چې دی که نه هغه آخرت نو حدیث کې راځي په داسې بنده دا ګمان مه کوئ چې ټټر پر زندگی ده او نعمتونه اوس ډېر دي دا خیال مه کوئ ګنې چې سره د ګناهونو د دا نعمتونه ډېر دي نو دی به په خدای ښه ګراني نه نه ان له قاتلا
د ده دپاره یو وژونکی دی په آخرت د ده دپاره یو قاتل دی په آخرت او هغه قاتل څه شی دی وهو نار جهنم هغه د جهنم اور دی دی به قید کې راشي دی به د الله گرفت کې راشي د الله په پکړ او نیونه کې به راشي نو حضراتو خلاصه دا ده چې کوم نعمتونه الله پاک بنده له ورکړي دي که نه نو د کبر د زیاتېدو په ځای باندې دی په هغې د الله شکر ادا کړي د الله خوف د الله یره تقوا دې اختیار کړي عمده نعمتونه دا مال او دولت دا دې د آخرت د آبادۍ سبب وګرځوي چا سره دې لاس اړوي چا سره دې تعاون کوي په غریب دې رحم کوي خپلو خپلوانو باندې کم فقرا غربای مسکینان هغې سره دې د رحم معامله کوي هغې سره دې لاس اړوي دې دپاره دې دا دولت استعمال کړي نو د دې به دوه فایدې یو فایده خو پیدا چې د ده د لاسه به په دنیا کې څوک ازار نشي ځکه که بنده که برجني او الله ورکړي نو خو خلک به چې تنګي که نه چاته به سپوره وایي چاته به ستغه وایي چا سره به جنګ کوي څوک به وهي څوک به ټکوي په چا به کبر کوي نو الله به ناراضه شي او الله به خفه شي او د خدای نعمت به د خدای خلاف استعمال شي ورکړی م رب دی او د هغه خلاف به یې استعمال څونه به ورته پکار دي زما او ستا اولاد دي کنه بې څه دي که نه ستاسو کیه او هغه په بېځایه ځای لګوي او بېځایه ځای الوځئ نو دا پلار په دې باندې څونه خفه کېږي څونه ناراضه کېږي ما پې محنت کړی ما پې خواري کړې ده خدای ته خو د محنت او د خوارۍ حاجت نشته خو نعمتونه خو د خدای دي که نه مالک خو هغه دی که نه نو چې هغه درکړي دي او هغه د څه احسان کړی او بېرته پې هغه خفه کې د هغې ته زه څه سمپلې ښیم څه نمونې درته ښیم زمونږ او ستاسو ودونو کې دا وایي ډزي د دې کومه فایده ده او یا الله په احسان وکړي بچی وله خدای ورکړي نو راوځي ډز ډز ډزي ټول خلک خبر کړي بالفاظ دیگر چې داسې وشو نو د خدای د احسان په بدل کې د خدای شکر ادا کول پکار دي ښه د هغه نافرماني نه دي کول پکار او شکر کې فایده دا ده که نه شکر کې فایده دا ده رب کریم قرآن کې فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم که شکر میسته دا نعمتونه بدله نورم زیات کړه نور به هم زیات کړه که ناشکري م وکړه نو مالک یې بل څوک دی به یې دنه واخلي د دې وجې نه خو دا نیکان خلک یا پیغمبران دا د دنیا فراواني او دا د دنیا زیاتوالی خوښوي نه که نه د چا د سهولت ژوند نه دی خوښ پیغمبران یې نه خوښوي حدیث کې راځي نبی پاک مبارک صلی الله علیه وسلم پروت و ډډه یې والې وه په دې کې حضرت عمر راغی نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم هغه سره د خبرو دپاره راپاڅېدو چې راپاڅېدو نو د نبی علیہ السلام د ملا مبارکه کې د پوزي نښې جوړې کړې د پوزي پکې نښې جوړې کړې نو حضرت عمر راغی نو هغه نښو ته یې وکتل نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته وایي ای د الله پیغمبر مخکې خو سختي وه څه نه و اوس خو د خدای رحم دی هر څه ډېر دي او حقیقت دا و چې په دې اخري وخت کې دا مال او دولت ډېر زیات شوی او صحابه ورسره الله ډېر لوی انعام کړی و ښه په زرګونو روپۍ به نبي علیه السلام د ورځې او د شپې په فقراو باندې تقسیمولې خو ځان سره یې نه ساتي دا نه چې نه به وي پیسې بعضې خلک دا ګمان کوي که نه چې د پیغمبرانو لاس له به روپۍ نه راتلي یا خاص کر د نبي علیه السلام لاس له به دولت نه راته به
او ډېر په ګڼ تعداد کې براته هغه به ځان سره ساتي. یو زموږ سوچ دی، یو د دغې خلکو سوچ دی. زموږ سوچ بدل دی او د دغې خلکو سوچ بدل دی. زه تاسو ته یو نمونه ښیم. یو ځل د نبي علیه صلات وسلام کور کې څاروی حلال شو. څاروی حلال شو نو څه ټیم پس نبي علیه السلام راغی تپوس یې وکړو هغه څاروي سم څه چلو. نو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها هغه ورته وایي د الله پیغمبره یو پتون باقی دی پاتې دی او نورم تقسیم نور ختم شه. دې ټکو ته لږ سوچ کوئ، دې ټکو ته په دې ټکو پوهېږئ کوم عجیبه ټکي. بیبي عایشه ورته وایي یو پتون باقی دی او نور چیلې یا ګډ هغه ختم شه. نبی علیہ السلام ورته څه وایي دا ته چې کوم ته ختم وې هغه باقی دی او دا کوم ته چې وې چې شته نو دا نشته. د ذهن فرق دی، د سوچ فرق. ځکه چې هغه کوم تقسیم شو په غرباو باندې، مسکینانو باندې، فقیرانو باندې، هغه آخرت ته پاتې شي. نو د هغې د اجر تمه ده. دا کوم چې پروت دی او لا تقسیم شوی نه دی نو دا د الله په نوم باندې ورکړی شوی نه دی، نو د دې اجر نشته. نو کوم ته چې ته ختم وې هغه باقي دی، دا کوم ته چې ته شته وې هغه نشته دی. دا د هغې سوچ فرق. نبي پاک مبارک وسلم یو ځل سحر راووته، د بدن مبارک نه داسې معلومېده چې بېګانه دی اوده شوی. صحابه ورته تپوس وکړه الله پیغمبره ولې بې ارامه غونته ښکاري؟ وایي بېګا مې خوب نه دی کړی. نو ته وایې ولې خوب نه درته؟ وایي پرون څه روپۍ راغلې وې نورې مې تقسیم کړي، یوه روپۍ پاتې وه د بالښت لاندې مې پرته وه. ټوله شپه په دې سوچ کې ومه چې هسې نه مرګ راشي زه الله له ورشم او ما سره یوه روپۍ خدای رانه تپوس وکړي چې دا ولې تا سره. د دې فکر او د دې سوچ د وجې نه مې ټوله شپه د دې وجې نه خو د احادیثو کې راځي که نه چې انبیا په میراث کې دینار او درهم نه پرېږدي، سره او سپین نه پرېږدي. انبیا په میراث کې علم پرېږدي، علم دین پرېږدي. چا چې علم او دین واخېسته د ځان له پوره حصه واخېسته. فمن اخذه اخذ بحظ وافر. چا چې علم خپل کړ، دین یې خپل کړ، نو د پوره حصه واخېسته، ځان یې مالدار کړ. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې حضرت عمر ولید نو خپه شو، په ملا کې دی پوزي نښې جوړې کړې. ورته وایي د الله پیغمبره د تکلیف هغه دور، د سختې هغه دور خو تېر شوی، اوس خو ډېره فراخي ده. زه به تاله یو بستره جوړه کړم، پسته نرمه بستره به دله جوړه کړم. نو نبی علیہ السلام ورته څه وایي د یوې بسترې باره کې، د یوې بسترې باره کې نبی علیہ السلام څه وایي مالی ولی دنیا، زما د دنیا څه څه دي؟ مالی ولی دنیا، زما د دنیا څه څه دي؟ زما خو په دنیا کې ژوند داسې دی لکه د یو مسافر استظل تحت ظل شجره چې د ونې د یو سوري لاندې ناست دي، دمه وکړي او لاړ شي. دې دپاره زه بسترې نشم جوړولی، د دمې دپاره زه بسترې نشم جوړولی. د دې دنیا ژوند خو دومره مختصر دی لکه د لارې مسافر چې د ونې لاندې دمه کوي. او حضراتو دا یقیني ده ډېرې جنازې مې په دې خپلو لاسو وکړې، په دې خپلو وجودو ډېر زموږ د دې دنیا د سفر ورونه او ملګري هغه هم په دې خپلو لاسو ښخ کړل. ځوانان هم ولیده چې هغه مړه شو، بوډاګان هم ولیده چې هغه مړه شو،
واړه ولید چې هغه مړ شو نو زمونږ دا یقین په دې ولې نه راځي سړیا ولې دا فکر او دا سوچ ته نه راځي دا مرګ ناڅاپي راځي او د دې ټیم معلوم نه دی وخت معلومه نه دی الموت یأتی بغتة مرګ ناڅاپي راځي دا بعضې خلک ډېر بختوري ناجوړه شي هغه ناجوړتیا کې دې الله ګناهونه ورجوي الله پاک ولله د توبې توفیق ورکړي په زړه کې یا په ژبه باندې الله یاد کړي او بیا مړ شي دا بنده بختوري موقع ورته میلاو شي خو ما داسې خلک هم لیدلي دي ښه الله دې زموږ حال باندې رحم وکړي چې د مرګ او د قبر په کناره او غاړه باندې ولاړي بیا مو ته خدای نه یادېږي حقه د دنیا په غفلت کې الله طرف ته رجوع پکار ده ښه واپسې پکار ده د بغاوت ژوند دا د الله نقصان نه کوي دا ستا او زما خپل نقصان دی حضرات خپل تاوان هم دی خپل خسران زمونږ دې کتابونو کې کتاب د مقامات ورته وایي که نه د علم ادب کتاب دی د عربۍ ژبې د ادب کتاب دی هغه یو څو جملې ویلي دي او ډېرې بهترینې دي او زما ډېرې خوښې دي هغه وایي وفي اللحد مقیلک فما قیلک سړیا ستا عمر به څومره او یا اتیا وایي ستا د آرام ځای ستا د وده کېدو ځای لحد دی لحد فما قیلک هلته به الله تپوس کوي څه به ویې وایي د الله د تپوسونو جواب شته رب به تپوس او حدیث کې راځي که نه دا پنځه شی نه دي د دې خو به خامخا رب پوښتنه کوي او د بنده قدم به تر هغه وخته له خپله ځایه نه خوځي تر څو چې د دې پنځو څیزونو جواب نه یې ورکړی نعمتونه مې درکړي څنګه دې وګټل څنګه دې ولګول د لګولو به هم تپوس او د ګټلو به هم تپوس دا نه ده چې راغونډه وه او د الله د قانون او د الله د خبرو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د احادیثو خیال مه ساته مه حرام ګوره او مه حلال ګوره نه نه د ګټې تپوس به هم کېږي او څنګه دې ولګو د دې تپوس به هم کېږي په ډمو دې والوځو په هیلاګانو دې والوځو په نشو تماشو دې والوځو په شرابخورۍ دې والوځو شریعت د دنیا د لګولو او د ګټلو اجازه ورکړې ده داسې نه ده حدود به نه کراس کې د هغې خپل حدونه دي خپلې پولې دي هغه به نه کراس کې یو دویم دا صحت مې درکړی و صحت د ټولو نه لوی نعمت دی بنده چې روغي که نه نو عبادت کوي د الله د رضا کارونه کوي جنازو لځي بیمارانو تپوس کوي خپل خپلوان پوښتنه کوي دعوت لځي جهاد لځي علم لځي نیکو نیکو مجلسونو ته ځي دا په صحت باندې کېږي صحت ډېر لوی نعمت الله وایي صحت مې درکړی و هغه د صحت ژوند دې څنګه تېر شو تپوس وکړه وزګار وختونه مې درکړي وزګار ټیم مې درکړی هغه دې څنګه تېر ژوند مې درکړی و په څه کې دې پناه په څه کې دې ختم کړه موږ سره دې جواب شته شته حضرات دا زمونږ چې د ژوند کومه طریقه ده او په کوم طرز باندې زمونږ دا زندګي تېرېږي که نه نو د دې سوالونو جواب نشته
او حدیث کې راځي چې د دې سوالونو جواب یې نه ورکړی قدم به د دې نه پوهېږي خوا به نشي تللی ولاړ به حضراتو دومره څه په کار دي که نه مرګ را روان دی ښه دومره څه په کار دي ښه چې بنده پې خدای ته مخرونه وي کوم تپوسونه چې کوي که نه چې کم از کم د هغې جواب بنده سره وي غفلت نه دی په کار ما خبره دې پورې کوله چې د دې آخرت او د قبر نه د غفلت او د بې خبرۍ هغه اسباب دي په هغه اسبابو کې یو سبب دا هم دی چې دنیا ډېره شي سړي سره دولت ډېر شي نو د دنیا او د دولت د ډېروالي د وجې نه بنده په غفلت کې مبتلا شي حالان کې په کار خدا وکړه نه چې د یو بنده دا یقیني چې رازق ورکوونکی دا خدای دی نبی علیہ السلام وایي انما انا قاسم والله یعطي د غنیمت مال تقسیمو نو نبی علیہ السلام وایي چې دا خو زه خو صرف تقسیم کوم د دې مال ورکوونکی د مال څوک دی الله دی نو که بنده په زړه کې دا فلسفه وي چې دا څه ما سړي دا مال خدای راکړي دي او د هغه امانت دی نو به بنده بې ځایه په داسې ځایونو کې چې په هغې باندې بېرته دغه رب نارضا کېږي هلته بیا بنده نه لګوي بیا وله بنده ځای نه ګوري او شته الحمدلله د دنیا کې داسې خلک شته زمونږ خو واسطه ده دا تاسو چې دا مساجد آبادي نه دا لویې مدرسې دا آبادي نه نو الحمدلله دا هم د دقه شان خلکو د لاسه آبادي دي ښه چې هغې له خدای ورکړې ده خو بېرته وله صحیح سوچ او صحیح فکر هم څه کړی دی ورکړی دی ځای نه پېژني د لګولو مقامات ورته معلوم او څه داسې هم دي تاسو به یې وینئ ګورئ به چې بنډلې بنډلې داسې په دې ډمو باندې ورډوځئ بنډلې بنډلې په شرابو او په هغه څیزونو باندې چې خدای پرې ناراضه کېږي په هغې باندې بنډلې بنډلې روپۍ لا په کبر باندې په غرور باندې په ځان خودانه باندې دنیا ده که دنیا د خیر او شر نه جوړه مرکب څیز دی خیر به پکې او شر به پکې خو خوش قسمت هغه انسانان دي خوش قسمت هغه خلک دی چې یا خو اوسه نشته د فقر زندگی تیری د غریبۍ زندگی تیری خو خدای خوشحاله ساتي دا خلک ډېر بختور دي ډېر بختور دي ځکه د دوی هغه نعمتونه چې دي که نه هغه ټول الله پاک آخرت ته ساتلی هلته بیا ورکوي او څه خلک داسې دي چې هغوی له الله دنیا کې هم ورکړي دي خو بېرته یې وله فکر او سوچ هم برابر ورکړی دی دا هم بختور دي خو د دی نه به هم دغه غریب خلک چې الله څه ورکړي نه دي که نه د دې نیکانو خلکو نه به هم دغه خلک 500 کاله مخکې جنت ته ځي حدیث کې نیمه ورځ راغلی نیمه ورځ به مخکې جنت ته ځي د آخرت ورځ زموږ د دنیا په حساب باندې 1000 کاله ده څومره ده 1000 کاله نو چې نیمه ورځ نبی علیه السلام وویله نو څو کاله چې جوړ شو 1500 نو دا کمزوري خلک د الله هغه خلک چې ګزاره کېږي که نه دی په دې نه خفه کېږي ګوره د دوی ډېر لوی فضیلت دی په احادیثو کې ما درته وویل دغه بل قسم نیکان دي الله وله ورکړې هم ده په ښو ځایونو کې هم څه کوي لګوي خو په مرتبه او مقام کې به دا کمزوري خلک کوي او دا د حدیث نه ثابته ده مخکېوالی یې څومره دی نو مخکېوالی مې هم درته وویو چې نبی علیه السلام فرمایي چې نیمه ورځ به دی مخکې جنت ته ځي او نیمه ورځ د آخرت هغه د دنیا د 500 کالو برابر ده 500 کال او چې دا سختې پې تېرې شوي دنیا کې تکلیفونه پې تېر شوي بیمارۍ پې تېر شوي د غریبۍ ژوند یې تېر کړی که نه د فقیرۍ ژوند یې تېر کړی نو او بیا پې صبر کړی
نو دا سرمایه دار خلک چې په آخرت کې د دغه خلکو دا نعمتونه ویني او دا مرتبه ویني کنه نو خدای به بخلمی دی له به الله ډېر څه ورکړي خو چې د دی دا مقام او مرتبه ویني کنه نو دی به وایي چې کاش په دنیا کې زمونږ دا وخت د الله لپاره په قینچو کټ شوی وي خو چې دې خلکو له الله څه ورکړي چې دا یې موږ لم څه کړي وي آخرت کې به حسد نه دا به د حسد د وجې نه وي آخرت کې به الله د دې زړونو نه کینه او بغض وباسي دا به د حسد د وجې نه وي الله دی له دې ورکړي دی سم خدای خو کاش چې دا موږ سم وي تمنا وکړي چې په دې ژوند مه خفه کېږئ د الله شکر پرې وباسئ او په هر چا تېرېږي که څوک خوښ خوري په هغه هم روانه ده تېرېږي که څوک لږه کمه خوري په هغه هم روانه ده چې کېږي تېرېږي که څوک دغه ورکړی دولت د الله د خدای د نافرمانۍ لګوي د خدای خلاف یې لګوي په هغه هم تېرېږي او چې څوک دغه دولت د الله د رضا کارونو کې لګوي په هغه هم تېرېږي خو دومره ده چې دغه الله د رضا کارونو کې لګوي نو هغې ته 2 کسان دوا وو 3 کسان ورته دوا وو او چې دغه نافرمانو کې لګي نو هغه ته خیرې کېږي هغه بد یادي هغه سپک یادي فرق دا دی بس حضراتو دا تقسیم د خدای په لاس کې دی رب کریم فرمایي نحنو قسمنا بینهم معیشتهم د دې دنیا د ضرورت او د دې دنیا د حاجتونه چې په پوره کیږي دا د زندګۍ اسباب د ژوند اسباب الله وایي دا ما د دې خلکو منځ کې څه کړي دي تقسیم کړي دا بعضې نااهل وایي که نه وایي مساوات او د مساوات دا مطلب چې ټول خلک دی یو شان دي ټول خلک یو شان نشي کېدی ښه ژوند په دې روان دی د دنیا په نظام باندې خدای ښه پوهېږي که ټول مالداره وی نو دا دیاړیانې به چا کولی دا ستا کور به چا جوړولی زما کور به چا جوړولی دا لارې به چا جوړولی دی خو بر سره یې خال وی څه خدای مالدار کړه څه خدای غریبانان کړه نو د دنیا هغه ژوند پې څه دی روان دی د دې دنیا هغه نظام او هغه سیسټم پې څه دی روان دی نو غریب دی په خپله غریبۍ شکر وباسي مالدار دی په خپله مالدارۍ شکر څه کي وباسي دواړه به کامیاب شي ښه دواړه به کامیاب شي او بعضې وخت کې بنده ناامیده شي نو ناامیدي دا ښه شی نه دی ګوره موږ له خو دا خلک راځي که نه بعضې کسان پکې راشي نو وظیفه راله وغواړي یاره بلا وظیفې مو کړي دي حالت هم نه بدلېږي اوس خو هغه زه هغه دوام نه غواړم نه قبلېږي زر دا ووایي و د خدای بنده ته دې خپل ځان ته وګوره ستا په دې بدن کې خدای څومره نعمتونه پیدا کړي ته د انبیاو او د پیغمبرانو زندګۍ ته وګوره ته په صحابهو کې د دې بعضې صحابهو ژوند ته وګوره چې هغوی څنګه ژوند تېر کړی دی نو په هر حال کې د الله شکر او د شکر فایده دا چې الله پاک هغې سره زیادت نعمتونو راولي نه په مالدارۍ کې د الله نه غفلت او نه چې کوم دی په غریبۍ کې د الله نه غفلت په دواړو حالاتو کې الله پاک یادول دا چا دا تپوس کړی دی چې د نوي کال دا مبارکي دا ورکول پکار دي که نه دي پکار ګورئ جي نه یو اسلامي نوی کال دی اسلامي نوی کال دا د محرم نه شروع کیږي او یو دا عیسوي نوی کال دی عیسوي نوی کال دا اوس شروع کیږي نو دا عیسیان چې د دې نوي کال ابتدا چې د دوی ده که نه نو دوی د عیسی علیه السلام د پیدایش د وخت نه دا نوی کال څه کوي حسابوي دې مسلې ته لږ سوچ وکړئ او عیسی علیه السلام ته د عیسیان نعوذ بالله د خدای زوی وایي څه ورته وایي د خدای زوی د یو شي فلسفه شي هغې طرف ته لږ ځئ لږ سوچ کوئ که نه نو د نوي کال د مبارکۍ څه مطلب شو
ته چې چاته وایې چې نوی کال دې مبارک شه نو معنا دا ده چې د عیسی علیه السلام پیدایش دې مبارک شه او عیسی علیه السلام چې پیدا شو نو په کوم شکل او په کوم طور پیدا شو د خدای د زوی په شکل نعوذ بالله عیسی علیه السلام دا نه ده په کار ښه د دې شاته دقه فلسفه ده نو موږ خو خدای لره اولاد نه وایو که نه صریح د قرآن انکار دی ګوره ښه ولم یکن له کفوا احد لم یلد ولم یولد د لم یلد ولم یولد معنا دا ده چې نه خدای د چا نه پیدا دی او نه د خدای نه څوک پیدا دی نور آیاتونو کې راځي نه وله بیبي شته او نه وله اولاد شته نو ته په کومه فلسفه باندې وې په کومه د نوي کال د راتلو یا د میاشتې د راختو خپلې مسنون دعاګانې شته سنت طریقې دعاګانې شته نو مبارکۍ په ځای باندې هغه یادې کوي که نه ښه که په عربۍ کې نه شي یادولی پښتو کې څه کوي یادې کوي هغه دعا وایي چې خدای پاکه دا کال لا باندې په خیر باندې څه کړي تېر کړي رزق مې پکې پراخه کړي څه چې ته ما له راکې هغې باندې ما راضي کړي څه چې زما د ګناه په وجه هغه ما نه لرې کېږي خدای پاکه هغه ګناه مې معاف کړي او هغه نعمت ما نه مه لرې کړي زما د خطا په وجه زما د ګناه په وجه دا مختلف الفاظ دي مختلفې دعاګانې دي نو هغه ویل پکار دي ښه نو د دې نوي کال مبارکي یا دا پارټیانې یا چې کوم دی د په دې شپه باندې دا ډز ډوز او دا څیزونه ټول حرام او څه دي جي ناجایز دي ښه ځان کې ساتل پکار دي واخر دعوانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك